الرحيم اللهم إنا نحمدك ونستعينك على البر يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد قلنا غلط الحس في البعض لأسباب جزئية لا ينافي الجزم بالبعض بانتفاء اسباب الغلط وړاندې د دریوانو ډلو چې عنادیه عندیه او لا ادریه دي او حقائق الاشیاء ثابتة منکرین دي نو دیو را پاتې دو او په خپل دغه کې دا نظریه د پاره دا اعتراض پیش کو چې دا منګه شیزونه معلومو نو اکثرین په حس سره معلومو او حس غلطی دیش لکه احوال انسان دے اغتا یو پکې دوخ کار کیږي یا یو انسان دے اغا په جببانه اغتا خواګوت ترخخ کار کیږي یا د عینکو په وجبان دے اغتا سپین شی سر معلومی کی چې په حس باندې په ضروریاتو کې نه غلطی رااله او متحقق شوه نو نظریات خود ضروریات فرع ده په اصل کې فساد مستلزم ده په فرع کې فساد لره وس جواب داده چې دا غلطواله د دې حس په بعضو شیزونو کې لکه پکې شو او لیټ شو د وجه د اسباب جزئیونه دا خو یو جزئی اسباب دي چې احوالواله راغلي پسترګه کې دا منافی نه دی د یقین بالبعث سره الکه د دو پسترګه کې احوالواله دی نو دتا یو شیز دوخ کار کیږي نو دا عیب جن دی دا انسان زکه ورته د شیزونه دوخ کار کیږي او بی عیب انسان اغتا شیز اقتی کار کیږي کما هوا دغه شیز چې څنګه کې یو پکې یو تخکاری د دو پکې دي دور تخکاری کدری پکې دي نو درې و تخکاری دا خو ځکه غلطیږي چې دغه سبب د غلطوالي موجود دی هر ځای کې چې سبب راشي مسبب ور باندې متفرق شي نو د په دې سبب کې غلطیا ده نو مسبب چې کوم مرآ یو شی ویني په هغه کې غلطي ښکارا کیږي او زمونږ کلام په اصحاو کې دی په دغه بیمارانو او دغه د اسباب الغلط والا خاوندانو کې نشته دي نو قلنا منغوي غلط الحس غلط والا د حس چې په بعض په بعضو کې لاسباب جزئیه چې دا غلط والا راضي د وجه د اسباب جزئیانه چې جزئی اصحاب لك احوال والا جزئی اسباب لك چشمه جزئی اسباب لك صفراء لا ينافي الجزم دا منافي ندی د یقین بالبعث سره په انتفاع د اسباب د غلط چې کوم ځای کې اسباب د غلط منتفی دي التب غلط والے ناراضي غلط والے خو هغه ځای کې راغلي دي چې التا اسباب د غلطي موجود دي او اسباب د غلطي موجود دي دل دا غوارض دي والعوارض لا تعتبر والاختلافات في البديهي لعدم الالف او لخفاء في التصور لا ينافي البداهه
دا دغه بل اعتراض نه جواب کوي لکه بدیهي شیزونه دي په هغې کې څه راغلي دي ملا صاحبام اختلافات راغلي دي یو ورته یو نوم ورکوي او بل ورته بل نوم ورکوي او بل ورته بل نوم ورکوي مونږ وایي دا ولې راغلي لعدم الالف د دې سړي ورسره ممارست نشته د دې سړي ورسره تعلق نشته نو دای نه پیژني عدم الالف وجه سره عدم الف دا د دو سره الف نشته د دو سره اشتغال نشته د دو سره مینا او تعلق نشته دی د دې د وجې نه دی نه پیژني نو خبره ده یا د دې وجې نه چې په تصور کې خفا دغه شوې ده دا راغلې ده د ځینې شي تصور ځینې انسان کوي شي او د ځینې شي تصور ځینې انسان نشي کولی نو ولې اختلافات او اختلافات چې دي بالبدیهي په بدیهي کې دا د وجې د عدمي الف نه ده چې د چا الف او عادت د یو کار نه جوړ شوی نو هغه په هغې باندې نه پوهېږي او چې الف یې وي ډېر داسې خبرې دي چې د ماشوموالي دي ماشومان پې پوهېږي موږ او تاسو په هغې باندې نه پوهېږو او داسې خبرې دي چې موږ غټان ور باندې پوهېږو خو لیکن ماشومانان په هغې باندې نه پوهېږي د یو ماشوم چې دی نو هغه ډېر زیاته جړا کوله او مور او پلار او خویندې ورونه د کور افراد پرې نه پوهېدلو او دقه چې هلکه څه چل دی چغه به یې واله چې دیده مې دودي دي ولې جاړې هلکه دیده مې دودي دي نو څوک پوهېده چې دا اوسته چا ورته وویلې چې توتي د توتي په ژبه پوهېږي داسې یو ماشوم راولئ چې د ده نه یو فل لږ مشي دي په خبره لږ پوهېږي بیخي د ده نه نه وي هغه بیا چې معلومات وکړي نو ماشوم یې وله راوست هغه ورته وایي ولې داړې دا ورته وایي دې ته مې دودي دي هغه ورته دې ته دودۍ مه دوده دې ته بدي نه دودي دي که دې راغلی ولې جاړې خېټه مې خوږېږي هغه ورته وویل ډېره ډوډۍ مه خوره نو خېټه به دې ډېره دودۍ مه دوده نو دې د بدي نه دودي دي دا مسله پکې ده دا د عدم الالف د وجې نه ماشومانو په ژبه باندې عدم الالف اوس دا کومه نوراني قاعده ورته وایي که څنګه دا څنګه وایي الف زبر آ څنګه وایي دا واړه واړه ماشومان یې ویلی شي زموږ بچي موږ یې نه شول څنګه وایي حمزه زبر آ دا څو پیرې دي کسان نه ما هم ویلې خو زده کېږي مې نه سلم زده کوی شم خو دا یې زده کولی دا خو عدم الالف دی زموږ د دې سره الف نشته تاسو ته د دې تاریخ معلوم دی چې دا د کومې زمانې نه دا داسې نوراني قاعده شروع شوه مخکې خو به صفا احسان دغه وه موږ به دا ویلې بې ضربه بې زیر بې بې پېښ بو با بې بو دا زموږ طریقه وه تاسو چې بې زبر با زبر داسې خو یې نه وایي با زبر با خو اسان دی با الف زبر با وو بې پیشو څه قصه کوي خو لکه زه پرې پوهېږم نه زه مې زده کېږي نو پوه شوې په خبره دا ولې عدم العلم نو قلنا خاو او اختلافات په بدیهي کې چې دي لعدم الالف د وجې د عدم الالف نه دي یا د وجې د خفا نه دي په تصور کې دا منافي نه دي د بداحت سره وکثرة الاختلاف لفساد الانظار لا تنافي حقیقت بعض النظریات الکه په دغه کې اختلاف راغلی دی څوک یو رنګي ریده او د چا په څوک وایي عالم حادث دی څوک وایي عالم قدیم دی نو د دې اختلاف نه دا نه معلومي چې عالم نشته ولې د یو کس په نظر کې به فساد وي هغه ته به شیز یو رنګي یو کاری به ورته بل رنګي شیز به یو رنګي کاری به ورته بل رنګي فکر دې راغلی نو دې څه دا قصې کوئ چې دا تجربه هم دغه چې دا پیدا شي د یو الک او د یوې ښځې په مابین کې مینه او محبت قایم شي
مینه او محبت قائل دا صحیح مینه نه کټ کېږي قرآن او سنت سره دا یاد ساتو نقطه مو واورېده صحیح مینه قرآن او حدیث سره کټ کول نه کټ کېږي قرآن او کلمات د الله د صحیح مینې د کټ کېدو نه دي چې ته پرې د ښځې او د خاوند مینه کټ کړي نه پرې کټ کړي ګناهګارېږي به پرې ځکه چې ستا خو دې وکړه او غلطه مینه چې د چا جوړه وه نو بیا یې دا طریقه ده الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ورپسې وایه الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سورة تین دی کنه الا الذین فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلا بل هو أحكم الحاكمين نغلس پیری بزا فمال جوړي چا غلط مینه کټ کول غواړي چا عشق دی دا مال یې دی غي استعمالي زر تر زر بده د غلط مینه څخه شي واو لږ پیش نغلس پیری ها بلا بل هو احکم الحاکمین دا به سره وي دا مسلم دی دا به نفلی ختم کیم دا وي صرف پر زید تلاوت کی مواحد دا حنا په دا قضین ها اوس وتا واکیر سمې ویلي نو دا نو دې الک سره چې کوم دې څه لانجه کونجو اعتراضونه چا وکړو سړی خفه کو یکدم سړی قارش یاره ویلي چې دا سیده په ما پسې دا خبرې کېږي که نه نو قسم یې وخوړم امین خو په قسم نه پوهېږي چې زه به د دې سړي د دې ښځې سره عیاذ بالله بد عملي د ده په مخامخ کړو قسم یې وخوړم بیا به سړی سخت خفه و چې دا خو ما په قسم وخوړو دا کار چېرته کېږي ښځې ورته وویل اشنا جوړله خفګان لا نه وریم دقه چې دا قسم به دې زه پوره کړم هغه نه دا نه پوره کېږي زه به یې پوره کړم د سبا پلان کې ټیم نه ویل راشي خاوند به مې ویلي او دا دغه به زه پوره سړی به دغه ورځ هغه ټیم نه چې کوم ټیم یې مقرر کړی د هغې نه مخکې دې ښځې دې خاوند ته کېناست ویل یا خاوند د دنیا مزې او تماشې مې وکړلې کبانه مو خوړل کباب په مو خوړو د پلانکي مارکېټ چکر هم ولګاو دا هم وکړه هغه هم وکړو خو ګوره دا یو قصه چې کوم دی دا مو ونه کړه د دې خوند هم وانغه څو بل ورځ به مړی نو دې ښځې څه خوند خوند دا دی چې دې ونې ته یو کس وخېږو په اندرپایا لوړه ونه وه اندرپایا ورته وخېږو او بل ورته لاندې ګډېږي زه به وخېږم ته راته لاندې ګډېږه یا ته وخېږه لاندې به درته زه ګډېږم ته به د بره نه تماشه کړې نو صاحب علیه رحمته داسې کار یې دغه شو دا وشو چې دا ښځه بره وختله او دې سړي ته وویلې چې ته راته لاندې نه ګډېږه وروره ښځې د بره نه دا شور ساس کو دا پکړ یې ساس سخت شور او پکړ یې سړي یې ویل دا څه کې ویل در کوزېږم ویل دا تا په څه باندې شروع وکړو دا څه کې تا د ګوره دا بلې ښځه دله راغلې ده او د هغې سره ته ناستې او ملاستې او دا اخیسي ورته شروع کړي دا ووایي یا ښځې څه چل د باندې وشو بره په ونه کې پیران دي که څه ما څه خو ځان اکیله ولاړ یم دا ته څه وې لنډه دا ده چې صاحب علیه رحمته چې بیا دا ښځه راکوشولن دي خاوند سره خبرې اترې پرېښوستلې چې دا زه دې یم او بېرته د نورو ښځو سره تعلق ساتي اوس سبا دی دغه خپل ملګري راګوښتی دی قټیم ده ده ته یې وویلې چې هلکه په ګلۍ باندې وله ځه زه خو داسې یم خفه کړم ته خو خوشحاله شه بره وخېږې زه ته اوس لاندې ګډه شم نو دی چې بره وخېږه او دې ټیم کې هغه هلک هغه ته یې اواز وکړو نو هغه هلک راغی اوس د دنې اندرپایا لرې کړې ده راکوزېدی نه شي او دی د بره نه دا ګړز ګړوز کوي وایي یا ښځې دا ته څه کې یا ښځې دا ته څه کې دا خو له خو بل سړی رالی او دا څه کوئ او دا څه کوئ دا چغې والي چې ښځې و فارغ شوي دي نو بیا ورته اندرپایا ایښي دي راکوزې کړی سړی تا خو دونه چغې والي دا خو چغې ولې وې زه ته ګډېدلم او تا چغې والي نه تا له خو بل سړی راغلی ویل نه زه ته ګډېدلم بل کوم دی چې راغلی ویل نه ویل ګوره دا پرون ما ته هم کاره کېدو
او نن تا تم کار کوي په دې ونه ټیک چاته کړی دا ویلو اما که سړی ولاړ ته برګې راړو ونی وای دا خو دا کثرت د اختلافات چې دي اوس هغې دا نظر چې کوم دی ورته بدل خو نه ښکاره کېدو خو فرض که بدل ښکاره کېدو ولې ښکاره کېدو دا د فساد الانظار دې کې به څه چلو دا خو دغه نه لري مولي صاحب منافات د حقوالي د اشیاو سره نه لري چې چیزونه اوس مونږ وایي نشته چیزونه ولې نشته تا ته به نه ښکاري څه چل به په نظر کې به د فساد وي که نظر نه دی فساد لري شو نو بیا به تا ته هم اشیا څه شي ملا صاحبه دا به درته ښکاره او ثابت شي فی دا به دې آیت سوی وان کان مکرهم لتزول منه الجبال د دې آیات دي کې نورم مفسرینو خبرې ذکر کړي دي ملا صاحب په غټو غټو تفاسیر کې د دې خبرې دي ها په اسحاقوټ کې ملګري یو تفسیر دی یو ورځ به چې کوم دی دغه کېږي مو خو ورځو خیر تاسو به یا ورتلی شئ یا نه خو د هغې دیدن نه به ورځو تفسیر حدایق ذاته بهجې راوړی دی په چای چف کړی و د کراچۍ په یو غټ سیټ باندې هغه نه کاڼي غورځېدلي ویل اوس راته خدمت وایه دا تفسیر حدایق ذاته بهجې په د بار ملکون نه راوست چې زر جلدونه دی صرف په بسم الله باندې شپږ جلدونه لګېدي چې دې کې به صحیح دې کې به صحیح نو دغه آیات سره دا قصه دا طالبان په بروسپیکل کې د چې قصې ونه کوي لکه دی راغلی فأتو حرثکم انا شئتم کې ما ته ډېر ملین معلوم دي چې دیو د امامتۍ سر خوړلی دی د وجې د تشریح کولو نه په دې آیات کې بروسپیکل باندې فأتو حرثکم انا شئتم وکثرت الاختلاف او کثرت د اختلاف چې دی فساد الانظار د وجې د فساد د نظرونو د فکرونو دا منافي نه دی د حقیقت د بعضو نظریاتو سره یا لکه د هغه سړي نظر کې دا راتلل چې ښځې له مې بل سړی راغلی دی حالان کې نه دی راغلی دا خبره داسې د مولا که نه راغلی هغې له خو لا راغلی دا خو د هغه په نظر کې به فساد د دې خو دا معنی چې اوس غرونه نشته دي والونه نشته دی دلائل اړول وایي دلائل اړول وایي د دې له ادریو سره او د دیو عنادیو عندیو سره چې دی هېڅ قسمه د مناظرې لار نشته خاص کر له ادریو سره ځکه چې هر چاته چې ته یو شي ثابتې نو قانون دا دی په معلوم سره به مجهول ثابتې د علم المنطق موضوع څه ده معلومات تصوریه به راوالي نو مجهولات تصوریه به پې حاصل او معلوم کی معلومات تصدیقیه به راوالي نو مجهولات تصدیقیه به پې معلوم کی دیو خو د معلوم اقرار نه کوي نو مجهول ته به موږ څنګه ووسو بس ښه خبره دا ده چې دا به په اور وسي هلکه دا خو د عقیدې کتاب دی دې کې د اور د سېځلو خبره دغه کړې ده دا راوستې ده وایي نه دا سیاستن خبره ده نور داسې اور باندې هغه نه چې ته وایې چې ته نشته نو اور هم نشته دی بس ته مونږ دې اور د ورولوس په پته ولګي چې اور شته که نشته نو یا خو به اقرار وکړي چې شته بس دعوه زموږ ثابته شوله او یا که اقرار یې ونه کړو بس سکلک به شي مونږ به ترې خلاف شو مونږ به ترې خلاف والحق حق خبر دادا چې انه لا طریق نشته دی هېڅ یو لاره الی المناظرة مناظرې کولو ته مناظرې دپاره څلور شرایط دي دا موږ په تفسیر کې په مناظره باندې لوی مبحث شلی ما هم د دې سره خصوصا خاص کر سره د لا ادریونه لانهم ځکه دي چې دي لا یعترفون اقرار نه کوي په معلوم باندې چې ثابت کې په دې باندې مجهولو بل الطریق بلکې طریق تعذیبهم عذاب ورکول دي دیو لره بالنار په اور باندې لیعترفو چې اقرار وکړي او یحترقو یا اوس وزیږي اوس دې ته صوفستاییه ولې ویلی کېږي و صوفستا اسم دا نوم دی دپاره د هغې حکمت المموهه چې هغې ته اوبه ورکړی شوي دي مموهه دی مموه هلکه دا سره زر نه دي بل چې شی دی خو د سرو زرو اوبې وله ورکړي دي سره زر یې پې چړکاو کړي دي نن سبا داسې قسم سونه به تاسو ته میلاویږي چې دا توله څونه د 12 ماسې ده ها
نو 12 ماسي نه ستا به پې د یو ماسي خرچه راشي او د زرګر نه علاوه بل سړی به پیژني نه چې دا سونه نه ده ډول سنګار به دې پې برابر وي او نورې څه کې سونه به نه وي که واپس یې ته خرڅې نو طالب سونې پیسې نه کوي دا لږې شانته پیسې دي پې تلي دي نو د هغه لږو نه به هم تاله لږې کمې کوي نو خو سونې چې دي ډېرې ګرانې دي که نه ارزانې دي نن سبا په څو ده 1 लाख 1,35,000 کې ده او یو زرګر وایي راځه زه بیا دله په 1,25,000 کې ساده کړمه هلکه د ده ریټ ته ټول نه بهتر شو که نه شو بیا نه دی بهتر دی پکې چلونه کوي سونا 16 ګریډ لګوي 17 ګریډ لګوي 17 18 19 20 21 22 کم یو تاله لګوي دا هیڅ پته نه لري ها دا خبره ورسره کې دی چې دا زاړه او نوي ورته کله وایي که نه نو د هغې کې دا دغه دا مسله بله دا ده چې دا سونا 12 په 12 ماسې توله د دې نه کالی نه جوړېږي دې سره به ګیلټ یو ځای کې هله به تې کالی جوړېږي نو دا زرګر دی دا ستا نه 1,35,000 علي خو ده تاله پکې 2 ماسې ګیلټ ولګول 10 ماسې درته سونه ولګوله او دا بل کاکا وایي زه بیا دله په 1,25,000 جوړ کړم خو ده د نر بچي چې دی تاله 9 ماسې سونه ولګوله 3 درته پکې څه ولګول صاحب علیه رحمته ګیلټ دغه کړه دا ولګوله نو دا نه چې تا ته شي زر ځان کو بل طرف نه چې دغه کړه زرګر سړی په روپۍ کې 100 روپۍ ګټي روپۍ کې روپۍ دغه پیدا ګټي دې کې ځان له یو پیسه بیا بشي ها مسله دا چې سړي ته لږ پته ولګي زرګران وګران څه کله موږ میلاو شو نو اول خو چې موږ دې پټکي ته وګورې خبره ترې څه شروع کړو بس موږ ته لکه داسې نظر نه کوي دا څه دی بیا چې زه شروع وکړم دون یې وارخطا کړم چې د هغه معلومات دومره نه د هغه معلوماتو دومره نه وي ما ته وایي تا زرګرۍ کار کړی ما زرګرانو ته زه تعلیم ورکوم کتاب الصرف ورته وایي په 12 ورځو کې موږ طالبانو ته وایي خبره باندې پېښه دا دغه پکې دي چې دا زمونږ یار دوست هم دی هغه هلکان ته زه رالیکم که امونه راوړه نو هغه تر 2 امونه بیا راوړه یا ما خدای لکه خواږه مو تر ویل نه دا ټیک دی بل زه په خپله غواړم نو ما ورته وویل چې دا دغه دا امونه چې راوتي دي د امونه څومره وخت وشو چې دنیا کې امونه راغلي د دې 1500 سال وشو 1500 سال یې وشو امونه ټوټل څونه قسمونه لري 1400 قسمونه لري په دنیا کې په پاکستان کې 51 قسمونه دي هغې دا نمونه دي دې ته دا لنګ راولي وایي په پلانکۍ زمانه کې په پلانکۍ علاقه کې پلانکۍ نومي سړی و هغه لنګړاو هغه د دې دا ونه هغه کرلې ونه د هغه ته منسوب دی لنګ دا ټوله قصه مې ورته وړاندې کړه ته خو بیا زموږ نه ښه پوهېږې ما دې کې شک نشته چې تا نه پې ښه پوهېږې صحیح یې مونه رالیږو د هغه نه بعد یې صحیح راځي نو زرګرانو سبا پوره دغه نه کوي نن سبا چې چا ته وایي چې نه پوهېږم بس وایي د خیره ګاټ مې پیدا شو چې پلاټي اب هم د باندې ګران خرڅوي که سونه وه اب هم د باندې ګران خرڅوي نه پوهېدل ټکی به نه وي که نه پوهېدم وی پوهېږم دا یو خبر د علم په میدان کې وایي نه پوهېږم ها بار روزګار کې چې کوم ځای کې چې سودا کوله نو نه پوهېدل به نه وي ښه پوهېږم که نه پوهېدلم غټو غرونه ورته دغه کوه د اوله خبره حاصل سوفستا اسم للحکمت المموهه او علم د علم مزخرف د پاره مزخرف څه ته لري خسته کړی شوی مزخرف چې یو شی یو شانتي او څوک لا په چرکا او د بل شی واچې دي ته مزخرف وي زخرف القول غرورا ځکه سوپا معنا د علم او حکمت ته او د استا معنا د مزخرف او غلط او د دینه مشتق شوی د سبستا قیاسی سبستی د دې مرقات په اخره کې ویلي دي قیاسي سبستی هغه د دې نه دغه ماخوذ دي مرقات د منطق ول 3 مرقات دي یو مرقات د منطق واله دی یو مرقات المفاتيح شرح د مشکات د مولا علی قاری دا یو مرقات السعود دی شرح د ابو داود دا 3 ونه ته مرقات وي مرقات مضاف الیه بدلی دي کنه کمال کتن چې مشتق دی فلسفه د فیلسوفه نه پیژنم ای محب الحکمت چې د حکمت سره د چا سوي صاحبه
مینا او محبت وسره اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب